الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد رمضان المبارك دا میاشت چې دا ډېره عظیمه میاشت ده او د رب العالمین د طرفنا یو خصوصي د نعمتونو او د رحمتونو میاشت ده. مونږ او تاسو له د الله تعالی د دې نعمت شکر ادا کول پکار دی چې رب العالمین مونږ او تاسو ته یو ځل بیا د دنیا د ژوند او زندگی راکړه او رمضان مبارک دا میاشت زمونږ او تاسو نصیب کړه. داسې میاشت ده چې په دې کې د جنت دروازې کولوي او د جهنم دروازې بندې شي او شیطانان سرکش پکې وتړلی شي او د الله رب العزت بندگان نشي گمراه کولی او په دې میاشت کې رب العالمین ډېر خلک د جهنم د عذابونو نه او د جهنم نه د ازادۍ هغه انعام ورته ورکوي، ځکه دا د مغفرت میاشت ده. دې کې الله رب العزت د بندګانو توبې او دعاګانې قبلوي. سلف و صالحینو با د هغې په باره کې راځي چې د رمضان مبارک نه شپږ میاشتې مخکې به یې دعا کوله چې یا الله رمضان مبارک دا میاشت زمونږ نصیب کړي او د دې د عباداتو توفیق مونږ له راکړي. لیکن کله به چې رمضان مبارک میاشت تېره شوه نو بیا به یې دعا کوله چې یا الله په دې میاشت کې چې مونږ کوم عبادات کړي دي دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. نبی صلی الله علیه وسلم هم صحابه کرامو ته د رمضان د راتلو نه مخکې بشارتونه ورکول او د دې اهمیت به ورته بیانو. فرمایل به د صحیح کې یو روایت راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اتاکم رمضان شهر مبارک، تاسو ته رمضان راغی ډېره د برکت میاشت ده. فرض الله عز وجل علیکم صیامه، الله تعالی په تاسو باندې د دې روژې فرض کړي دي. تفتح فیه ابواب الجنه، په دې کې د جنت دروازې کلاویږي. وتغلق فیه ابواب الجحیم، او د جهنم دروازې پکې بندېږي. وتغل فیه مردة الشیاطین، او سرکشه شیطانان په دې کې وتړلی شي. لله فیه لیلة خیر من الف شهر، خاص د الله د پاره په دې میاشت کې یو شپه ده چې هغه د زرو میاشتو د عبادت نه زیاته غوره ده. لیلة القدر، من حرم خیرها فقد حرم، څوک چې د دې شپې د خیر نه محروم شو نو هغه واقع چې هغه محروم شو. ډېره عظیمه میاشت ده، د دې اجرونو او ثوابونو د نیکو سیزن دی، د مغفرت میاشت. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کوم سړی چې د رمضان روژې په ایمان او په نیت د ثواب سره ونیسي الله به ورته مخکیني ګناهونه معاف کړي. دارنګه حدیث کې راځي، صحیح حدیث دی د مسلم، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها، هر یو عمل د ابن آدم دا دو چندیږي، یو نیکی په لس چنده تر 200 چندو پورې الله د هغې بدلې ورکوي. الله رب العزت فرمایي الا الصوم، مگر روژه یو داسې عمل دی فانه لی، دا روژه زما دپاره ده وانا اجزي به، او زه به په دې باندې بدلې ورکوم. یدع شهوته وطعامه من اجلي، یو انسان زما دپاره او زما د وجې نه خپل خواهشات او طعامونه پرېږدي، رب العالمین فرمایي زه به په خپل لاس باندې انسان ته د دې صلې ورکوم. حدیث کی راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، صحیح بخاری کی دا روایت دی چې جنت کی یو باب دی یقال له الریان، چې هغې ته باب الریان وایي. په دې دروازه باندې د روژهدارو نه سوا بل څوک په نه داخلېږي. د روژهدارو لپاره رب العالمین ځان له مستقل یو دروازه په جنت کې ګرځولې ده.
زما عزتمند روزه یو ډیره عظیمه میاشت ده د رمضان. نو موږ او تاسو دا پکار دي چې په دې میاشت کې د خپل رب سره تعلق جوړ کړو. یقینا هغه انسان چې هغه د دې میاشتې د خیر نه او د برکاتو نه او د رحمتونو او د مغفرت نه محروم شي، هغه د ډېر خیر نه محرومه دی. دا د عباداتو میاشت پکار دا دی چې موږ په دې میاشت کې الله رب العزت سره خپل تعلق جوړ کړو، توبه وباسو، استغفار وکړو د خپلو ګناهونو نه، الله ته وژاړو او زیات د الله د کتاب سره تعلق وساتو. ځکه دا د قرآن د نزول میاشت ده. د الله د کتاب سره د رمضان ډېر زیات تعلق دی چې موږ او تاسو د الله د کتاب داسې تلاوتونه کوو، درسونه کوو، د دې په معنا او په مقصد کې تدبر او سوچ کوو. د دې لپاره ده. دارنګې د شپې د رب بندګي یوازې تراویح نه، نور عبادت هم پکار دی. زیات قرآن لوستل، د شپې او د ورځې د الله د کتاب سره او د هر قسمه ګناهونو نه پرهیز کول. ځکه د روژې مقصد دا دی چې موږ او تاسو کې تقوا او پرهیزګاري راشي. دا د روژې غټ مقصد دی چې تقوا راشي، د الله نه یره راشي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي والصيام جنة، روژه ډال دی، ډال د ګناهونو په خلاف باندې. فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث، کله چې د یو انسان روژه وي نو دې د بېهوده خبرې نه کوي، د خولې نه خوشبويي دې نه وباسي، شور دې نه کوي. که یو سړی ورته کنځل وکړي یا ورسره جنګ وکړي نو دې ورته ووایي اني امرؤ صائم، زه یو سړی یم چې روژهدار یم، زما روژه ده او د روژې په حالت کې دا ماله صحیح نه دي او درست نه دي. نو دې وجې نه دې میاشت کې بس الله سره تعلق پکار دی. دا د مغفرت میاشت ده. او صحیح حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن صام یوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنه. دا د مسند احمد روایت دی. وی کوم انسان چې د الله د رضا دپاره یو ورځ روژه ونیسي او په دې حالت د هغه خاتمه وشي نو سیده به دا سړی جنت ته ځي، دا سړی به جنت ته ځي. نو ګوره دومره اوچت مقام دی د روژو. نو موږ او تاسو له دې میاشت کې د غفلت نه کار نه دی اخیستل پکار. پوره توجه پکار ده عباداتو ته، استغفار ته، قرآن ته، د الله کتاب ته. دې میاشت کې به د الله نبی صلی الله علیه وسلم عباداتو ته ملا تړله. او اجود الناس په صحیح بخاري کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر زیات سخي و او د خیر په خورولو او رسولو کې د ریح مرسله د هوا نه هم زیات سخاوت په وکې و. او جبریل راتلو به او قرآن به یې لوستو به. دا عظیمه میاشت ده. الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو دا میاشت نصیب کړي او د دې میاشت د عباداتو، طاعاتو، د روژو او د تعلق مع الله توفیق دې الله موږ له راکړي او دا عبادات دې بیا الله زمونږ او ستاسو نه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي.